بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده، په 8 فروری باندې پاکستان تحریک انصاف مرکزی قائدین صوبایي صدر صاحب جنرال اکبر صاحب دی، وزیر اعلی صاحب سهیل افریدي طرف نه څنګه چې اعلان شو چې په ټول ملک کې به شټر ډاون هړتال وي او سر شټر ډاون هړتال سره په یجام هړتال به وي. هغې سلسلې کې موږ ټول تاجر تنظیمونو سره د مردان کې او ترانسپورټ چې کوم اډې وې، پرایویټ اډې، سرکاري اډې او تنظیمونه، ترانسپورټ تنظیمونه، هغې سره موږ ملاقاتونه شو او انشاءالله ټول موږ ته تسلي راکړې چې سبا به مکمل شټر ډاون او په یجام هړتال وي. هغې نه بعد مازدیګر سیکنډ ټایم کې به مشال بردار ریلي به مردان خارجي سټي کې موږ وکړو. نو ټول ملګرو ته درخواست دی چې سبا مازدیګر 5 بجې زموږ مجرد ته ګراشي ته کې دلته به راجمع کېږو. دې نو بیا ملګري د یو ریلي په شکل کې به مردان سټي طرف ته وځو. تاسو ټول درخواست چې دې ریلي کې شرکت وکړي. دا د شټر ډاون هړتال، د په یجام هړتال او د ریلي مقصد د عمران خان سره ځای یکجهتي ده. په دې ملک کې چې کوم د ظلم او د جبر یو نظام رایج دی، دغه خلاف په 8 فروری 2024 کې په الیکشن کې چې کوم په منډیټ ډاکا چولې شو، په ملک باندې د عوامو مسترد شده اغله ډاکوان حکمرانان مسلط کړي دي، د هغې خلاف دا سبا د هړتال کال دی او د ریلي دا کامیاب وکړي او ټول دنیا ته یو پیغام ورکړي چې مردان خلک او پاکستان خلک باشعوره خلک دي. هغه دغه خلک چې کوم په فارم 47 راغلي دا په الیکشن کې موږ ریجکټ کړي، اوس هم ریجکټ کړو او موږ دا ټول کوم عمران خان سره ولاړ دي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه.